أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کو دے اللہ نومے سرا ز شروع کوم دے اللہ نومے سرا الرحمن چې ډېر ډېر رحم کوونکی دا ډېر ډېر رحم کوونکی دا الرحیم رحمان دا او رحیم ذات تا مغفرت کوونکی دا ډېر ډېر پرون موږ یا بلا ترجمه د دې داسې کېږي چې شروع کوم د الله په نوم سره چې هغه ډېر مهربانه او نهایت رحم کوونکی ده ډېر ډېر مهربانه یا ډېر ډېر رحم کوونکی ده اصل لفظي ترجمه صيغه اعتبار سره داسې ده بسم الله دا قرآن مجید جز دا قرآن کې دو قرآن کې نه دو دې منته وو ان شاء الله سبو خبره کو نن مو صرف بسم الله خبره وکړو چې بسم الله کې الله رب العزت نومې سره موږ آغاز کوو او په بسم الله کې دی الله رب العزت درې نومونه ورغلي دي بسم الله ټکه وړي کوونته دا یو آیات ته وړي کوونته آیات ته ولیکن د الله رب العزت نومونه چې پکې ورغلي دي هغه درې دي الله خپل نومادو اسم ذاتی دا الرحمن الرحیم دا دوی نومې نور دي صفتی او بسم الله بری کې علما دا فرمایي علما دا لیکلي ذوقي خبره لیکلي چې الله رب العزت چې څومره علم رستول دا څومره دین رستول دا څومره اسمون نه حکمونه رغولي علوم رغولي علوم دینیار رغولي دي اغا الله رب العزت قرآن کې بند کړی دي کاغه اولین دي کاغه آخرین دي اولین آخرین علومنا مراد دادا چې کوم چې د الله کتابونه حضرت ابراهیم علیه السلام نه پیله هرغلی یا د ابراهیم علیه السلام نه بعد کې څومره کتابونه آسماني نازل شوي دي دا ټول علوم چې دا الله رب العزت قرآن مجید کې جمع کړی دي اسون الفاظو کې د دې خبره مطلب دادا چې الله پاک چې څومره انبیا رستولي دي هغه ته کتابونه ور کړی دي 104 کتابونه غټ غټ پکې صحیفه پکې دي موسی علیه السلام صحیفه وي د ابراهیم علیه السلام صحیفه وي د نوح علیه السلام بهرحال چې څومره انبیا ورغلي چې څومره الله پاک ور کړیو هغه ټول تعلیمات چې هغه الله رب العزت قرآن مجید کې جمع کړل اپ دا دیش سپیرو قرآن چې دا موږ مخ د کې جامع دي څومره انبیونو ول علم بیا الله رب العزت د دغه قرآن مجید چې څومره علوم دي د دې خلاصہ هغه په سورۃ الفاتحه کې جمع کړي دو سورۃ الفاتحه چې د موږ الحمدلله یو دته سورۃ الفاتحه هيل شي تفصیل وبدي منرچی بیا وکړو خو بسم الله باندې خبره او الله پاک اتو فرمایل سورۃ الفاتحه تا سبع من المثانی قرآن العظیم چې سبع المثانی بار بار دا یل کیږي بار بار دا یل کیږي او دا قرآن عظیم دا بیا دغه سورۃ الفاتحه خلاصا چې دو دغه چې کومه خبرې دي اغا الله رب العزت او بسم الله د کوم چې ټکه د بسم الله الرحمن الرحیم په دې کې الله رب العزت جمع بیا د بسم الله الرحمن الرحیم دا چې کوم ټکه دا د دې پورا آیات خلاصا چې دو دا الله رب العزت په صرف د بسم الله پهلا ټکه با چې دو با د کې جمع کړل دې خلاصا دا بعدو بیا د با خلاصا علماء لیکلي خپل ذوق ته وجه دا خبرې لیکلي دا خبرې داسې نه دي چې استوای چې اوس دا یا فرض دي یا لازمي دي خپل ذوق ته وجه هغه دا لیکلي دي چې الله رب العزت بیا د با خلاصا چې دو هغه نون دی په دا با کې چې یو ټکه دا د نون دی یو صفر غونته جاده د کې جمع کړي
بیا د دغې با دغه نکته چې دو دې باره کې علما وجیبه خبرې لیکلي. علما صاحبون لیکي چې دا با چې دو دا زیرو شکل له زیرو عربی کې زیرو داسې دا نقطې شکل کې لیکل کېږي او دا زیرو چې دا دې سره که حالې ته ایک ولګای بیا دا 10 شي بیا دغې زیرو سره بل زیرو ولګای بیا 100 شي بیا سره لګای 1000 شي چې څومره سره لګای بیا دا په مخ ځي. خو لیکن که دې سره د ایک نوي لګوله دا زیرو سره که به ته زیرو حالې لګای دغه زیرو دا که ورې لګای زیرو زیرو دا نو دغه رنګ علما یی چې داسې سنت او بدعت دي. چې سنت مقصد دا ده چې یو اعمال ته کای سنت مطابق وکي بیا غي مطلب داسې دا چې اوستو دا صفر سره دی طرف ته زیرو ولګوال دا صفر زیرو سره د 1 ولګوال او سورستو څومره اعمال پسې کای بیا غا 10 شي بیا 100 شي بیا 1000 شي بیا 10000 شي دغه څه ودا درومي چې څومره اخلاص وي. هو کلیکن یو اعمال ته کای سنت مطابق نه کې بدعات پکې ورولې بیا غي مثال لاسه دا لکه د صفر سره چې صفرونه جمع کای خو ډیر شوشتا لګي ډیر مزین وي ته ډیره خرچا پو کې هر څو کې ډیر شوشتا. قرآن کې دا الله رب العزت د شیطان کول نقل کړه دا فمن زین له سوء عمله فرآه حسنا چې کله دا شیطان خلقو د پر یو سو عمل دا داسې شوشتا پیش کی فرآه حسنا بیا دا خلق چې دی دا هغه ته شوشتا لګي. نو بدعت چې دا مضمون دا که ډیر شوشتاوي بدعت ده. دې مثال صفر ده دا نقصان کوي دا فایده نه کوي او سنت چې دا بیا هغه فایده کوي. به دغه نقطې بجې کې علما یوه خبره بله هم لیکلې چې دا نقطه چې دا صرف ایوادو دا یوه نقطه مطلب چې دا اوس نشي تقسیمېدله دا مفرد ده دا غرنګ دی الله ذات هم یو ده چې د الله ذات اجزا نشته دا تقسیمېدل نشي بلکې الله یو ده الله سره نه څوک جمع کېدل شي نه څوک برابر کېدل شي نه څوک شریک کېدل شي چې څرنګه دا نقطه ایوادو داسې الله ذات چې دا هم یو ده لہذا عبادت چې دا بیا دا صرف د الله ده. ایوه بله لغوي فایده خبره علماو لیکلې چې دا با چې دی با د دې مختلف قسمونه دي. آیا دا با د استعانت ته پره دو مدد ته پره دو که دا با چې دو دا د الساق ته پره دو تعلق ته پره دو. نو علما یې چې دا با چې دو دا د استعانت ته پره نه دو دا د الساق ته پره دو. الساق مطلب دا چې د کوم خلق چې د الله مخلوق ته د دو الله سره تعلق جوړ شي چې د الله عبادت کوي او عابد او معبود مانس کې خپله کې یو تعلق جوړ وي. نو چې کله تعلق جوړ وي بیا به دا کامیاب وي. که الله سره د دې تعلق جوړ نه وي بیا بزرها دا عرب پتی دی وي دا د کروڑ پتی وي دی د 300 زمن وي دی د 400 وي دی د پراپرټۍ وي مځکې کرنلونه هر څه دی وي دا د ریسک 15000 ګټي 10000 د ګټي هیڅ ضرورت نشته الله ته کوم شي ضرورت ته هغه دا چې الله سره تعلق ته. نورا موږ دا کسو چې کډیر مالدار وي هغه هندغي کابر تیرسي نه بنگلې سره چی نه جیددونه سره چی نه پیسې سره چې دا ټول ریز هغه د پرستړې ستومنه کوي. نو اصل شاید دا چې الله سره تعلق جوړ شي. نو علما یې چې دا با مطلب دا با چې دا الساق ته پردو چې الله سره د تعلق جوړ شي. ایوا خبره بل مخکې ټکه په دې کې رغلال چې بسم الله الله نو ما یو خوستي دا یو قانون دا خالق مخلوق کې دا قانون دی. یو خالق څوک ته الله ده مالک څوک ته الله ده مخلوق څوک ته مشتوسیو یو د الله نومادو یو د مخلوق نومادو د الله نوما چې دو د دې خپل د الله نوما چې دو دا مؤثر دو دا اثر کوي او مخلوق چې دا مخلوق د مخلوق نوما مؤثر نه دو مخلوق ذات مؤثر ده.
خبره مطلب دادا چې الله د قرآن مجید کې ولله الاسماء الحسنى فادعوا بها، چې الله یې چې د الله د پر ډېر شوشتا نومې دي چې کومه وا نومې سره تاسو الله ته پکار کوي هغه به مني. یو سړی دا هغې ته د رزق مسله ده، هغې رزق تانګ ده، دا د الله کومې نومې تعریف کوي، دا ذکر زیوت کی دی الله دا نومه د زیوت کی یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو نه الله دا نومه چې دو د کې اثر ده نو الله به دې رزق زیوت کی. یو سړی دا هغې کور پرشنی دي مسائل دي نو دا یا کریمو یا لطیفو دا نومې ذکر د ډیر کوي دي په مسایلو منته به اثر دا نومه کوي. یو سړی دا میه بیوی دی خپله کې جنگ جګړې دي بس زندگی سامنر سره رسی بس مینه محبت خپله کې نشته د الله صفتی نومه دو یا ودودو دا ورد شروع کی چې یا ودودو یا ودودو یا ودودو نو الله دغه د منا چې دو الله چې د کوم نومه دو دا به په دې منته اثر شروع کی. خو لیکن د مخلوق نومه چې دو چاته ته داسې نشي اله چې د فلنا په نومې دا وکړه فلنا په نومې دا وکړه مخلوق ته چیرې دا به ته چې هغه صبرآباد تونی ایسچو چې دا ایسچو ذات په مراد وي نومې سره نه چلیږي. فلنا افسر چې دا فلنا افسر چې دا بوچار کوي د هغې ذات مراد وي نو دا الله او د الله مخلوق په نومې کې دومره فرق ده. بل دا چې د الله نومه چې دو دا اثر کوي موږ وایو چې دا څرنګه دا نن خلک نیمرو د الله نومه چې دو دا اثر کوي. نن خلک دا وایي چې دا دام درود چې دی دا ته مو یقین نه ارسي دې ته مو یقین نه ارسي دا به بیا څه ته کله څوک دام کې کنه یا چې د څوک په الله پاک بس یو نیم انسان داسې وي چې هغې کلمات اثر اچولی الله پاک کې او اصل دا کې یقین مسله وي چې چا منته دې څومره یقین وي. دلته ته اوس یو سړی بیمور ده که نه ته به دو په دې دام طرف ته سوچ نه څي یقین یې نه په دام کنی که دې یقین په د دام جوړ شو دامې ته وشي ته به دې لوړ شي روی زنګونې ته دې یقین شی څي هلکه اوس دا خو عقل نه تسلیموي چې دا څمڅا ته وزنګوه په خپله یې ودروه پلوني نومه یې ته وخله پلوني نومه یې ته وخله پلوني نومه یې ته وخله بیا غزو نه دي ته پته شته نه چې میسیج وکړي چې کومې زنګوي که چې ته څه وټسپ یې ته وکړي که څه یې ته وکړي هغه یې ته یا پلونا نیکه دی چې دا نیو دی چې دو هغه وژې دو مړی غوړي. اوس د روح مړی سره څه تعلق ته د روح خو الله پاک پوسه نه رستوله ده د دې خوروک چې ده هغه پوسه نه چې څومره احکامات قرآن روغله ذکر روغله فکر روغله هغې خوروک هغه ده هغه شودي نه دي هغه چای پیلا نه دو هغه روټۍ او ترکري نه دو فروټ نه دي خو لیکن د خلکو یقین یې راغله ده بیا وایي چې یاره روی مې وزنګوله ټیک شوه نو یقین دی چې روغله بیا به چار کوي. نو دام درود نه بیا خلک وایي چې دا څه شه ده. علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه غټ عالم تیر شوی ده 200 کتابونه یې لیکلي دي شپږمې ته دی سړی ده هغې ته یو سړی راغلی ته وایي چې دا دام درود چې دي دا زه نه منم دام درود نه منه دا هسې کیسې دي هلې دي ډورې دي پړونګ دي ټینګ دی او عالم و غله شوال چې کله داسې د سړی نه چک شوال که نه روان شوال نو هغې داسې زیاړه غونته یا داسې سخت الفاظ ته اختیار کړه چې اوس پیا یا دالې یا دورې سړی فورا پسې روغلل ته زون ته ملا یې ته زون ته دا یې ته دلته زیاړې کوې دلته سختې خبرې کوې هغې ته کښېنه ته ته مې زیاړه نه کوله خو چې د مور د خولې نه چې یو ټکه رووتل په تو منده یې دومره اثار وکړل ته څه یا چې د الله کلام چې یا د سورة الفاتحه چې دو یا سورة الاخلاص چې دا چې موږ څه شی یو دا به اثار نه کوي تو خو چې دا اثار نه کوي چې د مو خولې الفاظ چې دي دا په تو باندې اثار کوي بیا د الله کلام چې دا د الله الفاظ چې دي دا به اثر څرنګه نه کوي. نو دی وجې نه الله نومه اثار کوي چې صرف نومې ورد ته شروع کوي
ډېر خلک داسې دي چې هغه د الله ذکر کوي. بیا ذکر د الله ډېرې طریقې دي چې د کوم تصوف والا پیرون مرشدون دي، پیر طریقت وي، هغه په خلکو داسې پریکټس کړي یې کړي چې خلک چې سوی او خولي هغه د الله ذکر کوي، او چې کله سوی او بوسي بیا هم د الله ذکر کوي. خو هغې دپاره ډېر محنت ضرورت دی. بل دا چې بسم الله هر یوه چار چې دو دا به بسم الله نه شروع کړئ. انشاءالله سبا به دې باندې مزید خبره کوو. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.